أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. سورة أنفال سورة أعراف آیت نمبر 199 201. مخکې مونږ ویلو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول مکې والا قریش او چاپېره قبایل چې څومره دا ټولې د صفا غونډۍ ته ټول لا جمع کړل، یو اواز یې ولګو، هر سړی د هر کور نه یو کس خامخا لاړ چې ضروري خبره ده چې ورشو چې څه وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومه زندگی د دې سره د دې نه مخکې تېروله، ډېر خلکو یې قدر کو، عزت یې کو، او خلکو که چا سره ورسره امانت سولو ده سره به یې کېښوده، وایي سالم مکه کې دا یو کس دی چې ده سره امانت کېښودو شو، دی دې کې خیانت نه کوي. که څه فیصلې به وې په رسول الله به یې کولې، وایي دی د چا سایډ نه کوي، د هر چا په اعتماد او اعتبار. نو چې کله د صفا په غونډۍ باندې یو دعوت ورکړه خلکو له، او زه تاسو ته وایي دا وایم چې د صفا د غونډۍ نه اخوا په تاسو دشمن راځي نو منئ، نو خلکو وایي او منو ته صادق او امین یي. وایي زه تاسو له د دې خبرې یروم چې ګورئ تاسو د چا عبادت کوئ، دا ګورئ د الله نه ما سوا دي، او د دې عبادت مه کوئ، د دې بوتانو عبادت مه کوئ، د یو الله تعالی عبادت وکئ. ما پیغمبر ومنئ، لا اله الا الله محمد رسول الله ووایي، تاسو به کامیاب شئ. خو دا وینا کول، دا خبره کول چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دشمنان شروع شو، د دې وینا نه پس بیا هر سړی د دغه صادق او امین، د دغه کس چې په اعتمادو دغه دشمن جوړ شو. وروستو الله تعالی بیا الله تعالی د کوم کس په زړه کې چې رجوع وي، الله تعالی ورته ایمان نصیب کوي. رو 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 د رسول الله ډله د پیغمبر علیه السلام ملګري زیاتېدل، خو مخالفین یې ډېر زیات شو. نو الله تعالی آیاتونه پیغمبر علیه السلام ته نازل کړل چې ګوره مخالفین دي ډېر دي، بد رد ته خلک ډېر وایي، ته هم دوی سره جاهله کېږه مه چې دوی ستا مخالفت کوي، نو ته هم دوی سره څه کوې، د دوی مطلب د هغې الټه جواب ورکړي، بلکې ستا رویه داسې پکار ده که څوک تا سره زیاتې کوي نو ته یې معاف کوه، خیر دی. که څوک د سره زیاتې کوي معاف کوه، که څوک د سره تعلق کټ کوي ته یې ورسره جوړوه، او دغه رنګې چې ده نو د ښو خبرو همیشه حکم کوه، او چې څوک جاهله دی نه پوهېږي نو د هغه نه مخ اړوه. عقبه بن عامر رضی الله تعالی عنه فرمایي، وایي زه د رسول الله خوا ته لاړم، ما چې دې څه راته وفرمایي څه اعمال وکړمه، وایي ما ته یې وایي چې څوک د سره تعلق کټ کوي ته یې ورسره جوړوه، او څوک چې تا د خپلې ورکړې نه محرومۍ چې دله څه درکوي نه ته هغوی له ورکوه، او بیا یې ورفرمیل څوک چې په تا ظلم کوي نو ته د هغوی معاف کوه. او د دې آیت شان نزول کې هم لیکي کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تره حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه شهید کړی شو د احد په جنگ کې، او ته شهید نه، بیا د هغه غوږونه او د هغه پوزه او د هغه شونډې دا یې کټ کړل. هنده وه د ابوسفیان لور وه، دغه وخت کې له ایمان نه وراوړه، ډېر زیاتې یې ورسره وکړو، د هغه او د هغې یو غلام او پیسې یې ورله ورکړې وحشي. نو پیغمبر علیه السلام په دغه غم باندې ډېر انتهایي خفه و، ځکه تر خو پلار یې، نو پیغمبر علیه السلام خو خپل پلار نه و، او دغه ترونه یې و، اول نیکه و، نیکه بیا وفات شو، بیا د ترونو په نګرانۍ کې و. نو پیغمبر علیه السلام په دې غم باندې انتهایي زیات خفه چې لکه مرګ خاص یې خو چې بیا دومره زیاتې یې ورسره وکړو. پیغمبر علیه السلام وایي زه به د 80 کسانو ته همدغه شان حشر کوم، دا څنګه چې دوی زما تر سره کړي. الله آیتونه نازل کړه، وګوره داسې به نه کوې. خذ العفو، معافي به کوې ته به خلکو ته معافي کې،
او دغه رنګ د نیکو خبرو به حکم کې خلک به دین ته رابلي ستا کار او دعوت او محنت دارې ته به د خلکو نګراني کې د خلکو اصلاح به کې ته به خلکو سره داسې نه کې او بیا د صحابو ته وګورو هغوی په دې احکامو څومره عمل کړی دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ امیر المؤمنین دی ګورئ او د 22 کروڑ مربع میل 22 لاکھ مربع میل غالبا د دې باندې د هغه بادشاهي د حکومت ته پی او عمر حالات مونږ ویلي دي ګورئ هغه داسې و چې د هغه مخکې چا خبره هم نه شوه کولی دومره غوسناک دومره رعب والا او یو پیره ناست دی د منبر باندې او دغه رنګ امیر المؤمنین ناست دی بادشاه ناست دی او یو کس دی حسین ابن عنیه دی د خپل رواره خواته راغی حر ابن قیس او دا حر ابن قیس دی عالمو دی د امیر المؤمنین د عمر رضی الله تعالی عنه د شورا کسو نو ته وی زما د امیر المؤمنین سره ملاقات وکړه ما له ترې ټایم واخله چې زه د سره ملاقات وکړم نو د امیر المؤمنین ته درخواست وکړه چې زما تره راغلی دی او ما سره میلمه دی او هغه تا سره میلاویږي او یو څو خبرې کوي ملاقات ته سره کوي ملاقات دپاره ټایم میلاو شورا دي شي نو دی چې کله کېناست امیر المؤمنین ناست دی ورته څه وایي نازیبه الفاظ ورته وایي ولې هغه خو د رسول الله خلیفه هم و امیر المؤمنین بادشاه هم و نن یو عام کس ته څوک خبره نشي کولی بیا د بادشاه شي بیا د هغه په شان بادشاه نو دی ورته په مخامخ وایي ته انصاف نه کوې هغه لنګ کې هغه باره کې راځي هغه څومره انصاف کوه خلکو سره هغه وایي که چېرې د دجلې د فرات د سمندر په غاړه باندې یو سپی د تندې نه مړ شي نو وي تپوس به د عمر نه کېږي په کار دا وه چې ته ګودر دغه یې جوړ کړی و چې د اوبه څکلی وې که نه دومره پورې د رعیت خیال یې ساته او جړل به یې د الله نه مې غوښتل یا الله قیامت کې به زه ستا له څه جواب در کوم رعیت دې په غاړه کړی دی نو دې ورته په مخامخ وایي ته انصاف نه کوې او تا موږ له خپل حق را نه کړو تا داسې ونه کړل په هغې خبره باندې امیر المؤمنین ډېر زیات غوسه شي تا ګوره زه څه کومه دا خلک او دی ما ته ولې داسې وایي چې څنګه غوسه شو نو دا خپل د شورا کس چې کوم و حر ابن قیس دی ورته ډایرکټ وایي خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلین امیر المؤمنین ګوره الله قرآن کې څه وایي الله قرآن کې څه وایي خذ العفو معافي کوه واعرض عن الجاهلین او چې څوک جاهله دی ته یې پرېږدوه خو چې څنګه د الله دا کلام دا آیت دوست دا موږ چې کوم وایو دا آیت چې څنګه واورېد بس एकदम یې بس خپله غوسه وڅکله نو الله په دې کې وایي داسې دا آیتونه دا قرآن موږ او تاسو ته دی چې ګوره تاسو به هم معافي کوئ بعضې ټایم د انسان نه کمی کوتاهي کله به د زوی نه کېږي کله به د تره نه کېږي کله به د ګاونډي نه کېږي کله به د مور او پلار نه کېږي غلطي د هر چا نه کېږي خو پکار دا دی چې انسان دا نه وي چې بس انسان غلطي وکړه دا د قرآن ټکي او دا بروانېږي نه غلطي د هر چا نه وشوه یو کس غلطي وشوله نو که هغه تا ته نه دي ویلي ته وایه یاره بس بچی ما معاف کړې زه بس وشوه غلطي بس پرېږدوه او که هغه دله رام شي چې مطلب زه مشره زما نه غلطي وشوه یا زما نه کشر هغه مشر راشي یاره بس غلطي وشوه بس هغه خبره په هغه ځای باندې رپه دپه کول زه بس ټیک شوه د الله پاک ته تا هم معاف کړې ما هم معاف کړی ځه او بیا الله فرمایي ورپسې وامر بالعرف د نیکو خبرو حکم کوئ کوشش انسان ځان له دې جوړ کړي چې همیشه دپاره نیکی د نیکو خبرو حکم د بدو نه منې کول دا د مسلمان کار دی او ورپسې فرمایي واعرض عن الجاهلین او چې څوک جاهلی نه پوهېږي او په جهالت کې تا سره لګیا وي ته پوه شې چې دی اوس زما خبره اخلي نه ته پوه شې چې دی کو دته زه اوس قرآن هم بیانوم نو دا جاهله دی دی پوهېږي نه نو ته تې سایډ ته شه ته تې غلی شه الله قرآن کې وایي ته تې بس اعراض وکړه سایډ ته شه تې بیا فرمایي که چېرې څه وشي وایي ما ینزغنک من الشیطان فاستعذ بالله که شیطان راشي او وړه کې درته وسوسې چې دا ټول د شیطان کار دا دی چې دی په ځمکه فساد جوړ کړي بس د شیطان کار دا دی چې دی په ځمکه باندې فساد جوړ کړي دوه کسه وجنګوي قتلونه وکړي وګورو موږ تاسو څومره کارونه څومره قتلونه د دې شیطان د لاسه کېږي او څومره ګناهونه د دې شیطان د لاسه کېږي په دې باندې انسان سوچو چې دا ټولې وسوسې څوک چې دا شیطان اچوي نو چې کله الله درته وایي چې دی درته په زړه کې وسوسه واچوي چې دا وکړه غلطي وکړه ګناه وکړه دا وکړه دا وکړه دا وکړه انت څه کوه فاستعذ بالله الله وایي د الله په نوم پناه غواړه پوه شو چې دا چې کله د غلط کار اراده دې زړه کې راغله نو پوه شو چې دا درته شیطان زړه کې وسوسه واچوله نو مه کوه بس دی فاستعذ بالله الله وایي زما په نوم پناه واخله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ووایه او څه وکړه دا کار پرېږده
إنه سميع عليم. الله تعالى وزورد يما بوين. خذ العفو أني سما بايلرا وأمر بالعرف حكم كوادني كي وأعرض عن الجاهلين مخوالد جاهلاننا. وإما ينزغنك وكشري ورسيجي تاتا من الشيطان د شيطان د طرفنا نزغ سوسوسا فاستعذ بالله نفنا والا پنم د الله تعالی سرا انه سميع عليم. بشك الله تعالی اوریدن کده او په ده. ان الذين بشك كسان اتقوا چيريږي اذا مسهم طائف کله چې ورسیږي دی توسوسه من الشیطان د شیطان تذکروا ندی الله تعالی یادی فاذا هم مبصرون په دغه وخت کې دوی خيار وي. واخوانهم رونه د شیطان يمدونهم راکاږي دی فی الغی فگمراهی کې ثم لا يقصرون بیا دی کمې نه کوي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. يلا دا نحسد من قبول منظورك أوريد المقبولك وإلم قبولك. يلا دا عمل توفيق را نصيبك. يلا دا دي قرآن فخاطر دا دي درس فخاطر. يلا زمن قبلك أمن راولي. يلا بدمني ختمك. يلا قاتلان ختمك. رز مرقونك. يلا دا قاتل لا سنسي. يلا تا قاتل لا سنسي. يلا تي خپل گرد کراتينك. يلا تا زمن نرازيش زمون گناهونه معاف کی. یالله دا کله دا وطن یالله په دین باندې آباد کی. یالله بے دینی ختم کی. اتفاق و اتحاد زمون نصیب کی. اتفاق و اتحاد زمون نصیب کی. څومره بیماران دي یالله کورونو کې دي هسپتالونو کې ټول شفای کامله نصیب کی. څومره قرضدار دي یالله قرضونه اخلاص کی. یالله خپل رضا نصیب کی. یالله ریا نه مو ساتي. یالله حلال رزق مو نصیب کی. د حرام نه مو ساتي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد.